الله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللہ کریم دا کم ختمونه چې وشو پروګرام چې وشو اول آخر پورې صدقه تقسیمیږي دا ټول ارزښت خدای او ټول معمولات په خپل عظیم مولوي دربار کې قبول او منظور کړي. الله کریم جل جلاله ثوابونه د ټولو نه اول د دوه جهانو سردار آقا نامدار پر روح اقدس پسې هدیه تحفه پیش کړو. دا روح مبارک ډېر خوشاله جمله مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات ته الله کریم جل جلاله بالخصوص زموږ مشران او کشران چې دنیا نه رحلت کړی دی حضور امیر المجاهدین ته یا الله نور ملګرو دوستانو ته ټولو ته خدای اجرونه ثوابونه ورسوي. الله کریم جل جلاله ټولو ته ارواح خوشحاله کړي. الله کریم جل جلاله د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خاطر باندې حاضر مجمع خدای چې څه قسمه مشکلات دي محتاج دي خپل حبیب علیه السلام په خاطر ټول مشکلات آسان کړي. څوک تکلیفونو کې خدای تکلیفونو له نجات ورکړي غمونو تکلیفونو نه ټول خدای پاک د دارین موږ وساتي. الله کریم جل جلاله بچو چې کوم ختمونه وکړه خدای دا ورته ډېر ډېر مبارک کړي او د دې بچو نه خدای د دین متین په اصلي معنو کې خادمان او غلامان جوړ کړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین پهرداران جوړ کړي با عمل عالمان او حافظان جوړ کړي. الله کریم جل جلاله والدین په ډېر ډېر خوشاله کړي. او الله کریم جل جلاله خدای پاک چې څومره د دې والدین دي خدای پاک هغې په ډېر خوشاله کړي. او الله کریم جل جلاله دغه جامعه مدرسه سره د جمله معاونین او د دې د استادانو بالخصوص د عادل قاری صاحب دي د هغې د ملګرو سره یا الله کریم جل جلاله ټولو ته مزید همت ته استقامت او اخلاص توفیق ور نصیب کړي. او دا سلسله د خیر خدای پاک همیشه دپاره په مخ کې باندې بوځي. څومره چې حاضره مجمع کې د چا څه قسمه مشکلات دي دنیاوي دي اخروي دي الله ټول مشکلات آسان کړي. پاکستان دپاره دعا کوي خدای د اسلام پر رڼا باندې الله روښانه کړي. بغیرت و بېدین او نه اهل و فساق و فجار حکومتونه ته ختم کړي. په دین متین باندې مینو خلکو خدای پاک د دې ملک واګې ورکړي. یا الله کریم جل جلاله چې څومره په دغې کې د دین متین او د نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم دپاره کوششونه کېږي په اخلاص سره کېږي. خدای پاک چې هر څوک دی په هره جامه کې او په هره شعبه کې کوي ټولو له خدای کامیابۍ ورکړي. او د زړه نه دا ووایي خدای پاک چا پکې د وطن دې وطن کې د اسلام مخې نیولي دي هر څوک دی په هره جامه کې دی خدای ذلیل او رسوای کړي. یا الله شرمنده او تباه او برباده کړي. او وطن ته خدای په خپل زمان کې وساتي. فرانس سره د ټولو ګستاخانو خدای د ذلت او د رسوایۍ د ورځې سره مخامخ کړي. یا الله کریم چې څومره مشران او کشران بالخصوص زموږ عادت ته د کلیم الله قاری صاحب دي چې خور وفات شوې وه او داسې مخکې مشران او کشران چې دنیا نه تللي دي ټول یاد کړي چې الله کریم ټولو ته کامله مکمل مغفرت نصیب کړي. پرون چې دی زمونږ د باباجي صاحب زموږ زمونږ د والد صاحب اوخې وفات شوی ثواب یې دعا ورته وکړي الله کریم جل جلاله مغفرت نصیب کړي. زمونږ استاد محترم ډېر مشفق او مهربان جناب مولانا شریف ګل صاحب څو ورځې مخکې وفات شوی دی. الله کریم درجات بلند کړي مغفرت نصیب کړي. څومره مشرانو بالخصوص دا وبایي امراض چې راغلي دي ډېر حالات چې دي په هر طرف باندې او ډېر مړه کېږي. خدای پاک مونږ د دغه محبوب علیه السلام په خاطر باندې الله کریم د دین متین د خدمت لپاره خدای ډېر عمر راکړي. او الله کریم جل جلاله د اسلام جنډه چې د خدای مونږ ته په خپل ژوند کې په دې وطن باندې بلند وښیي. مجاهدین اسلام چې ستا رضا او اعلی کلمت الله دپاره جنګېږي خدای کامیاب او کامران یې کړي. څومره بیماران دي الله ټولو ته صحت کامل شفای کامله عاجله ورکړي. خصوص وقار صاحب دی روډ چې بیمار دی دعا ورته وکړي الله کریم جل جلاله له صحت کامل ورکړي. څومره مریضان دي بالخصوص خپل مشر جناب سردار ګل مولانا صاحب ته دعا وکړي الله کریم جل جلاله له کامل او مکمل صحت ورکړي. سره زموږ استادو د مشرانو خدای پاک ډېر د روغ او کامل صحت سره خدای فراخ ژوندون نصیب کړي. بیمارانو له صحت کامل شفای کامله عاجله ورکړي. قرضداران د قرض نه خلاص د علما راغلي دي خدای پاک د علماو د راتللي الله کریم جل جلاله د دې علاقې دپاره بختور وګرځوي. او دا پروګرام چې دی خدای پاک دغه علاقې دپاره یا الله باعث د خیر او برکت سبب او ذریعه وګرځوي. چا چې پکې څه قسمه تعاون کړی دی د هغې بدلې وله خدای په دواړه جهانه باندې ورکړي. تحریک لبیک یا رسول الله د حضور د دین دپاره خدای مزید کامیابی نصیب کړي. یا الله کریم جل جلاله د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دغه نظام دپاره ورته خدای پاک همت او طاقت او توفیق نصیب کړي. او څوک هم موږ سره په دغه قافله د عظیمت کې لګیا دي خپل هلې ځلې کوي خدای پاک د خپل حبیب علیه السلام خصوصي نگاه ورته نصیب کړي. او یا الله د دارین خیر ورته نصیب کړي. آخره خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال مو ساتي د قرآن عظیم الشان مطابق د خدای زمونږ چې زمونږ دپاره د ژوند د ستورو العمل دی زمونږ ټول ژوند خدای د دغه د لاندې تیر کړي. او آخره خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه.